مدارسو کې د دې کتابونو د افتتاح کیږي نو اکثر او بیشتر کتابونو یو حدیث د رسول الله مبارک ته اگر وړي انما الاعمال بالنیات په اکثر او بیشتر کتابونو کې دا حدیث په دې شروع کې راوړي دي دا پاره د دې چې د طالب کې اخلاص راشي اسنا دا طالب راغلی دی په مدرسه کې داخله غسته دا تمام کال به دې کتابونه وایي تمام کال به دې علم زده کوي خو اسنا نیت خراب شي نو په شروع کې ورته په کتاب کې انما الاعمال بالنیات حدیث راوړي چې دا نیت صحیح کا او کله چې نیت صحیح شي نو بیا الله رب ذوالجلال عمل ته ترقی ورکړي څومره ترقی ورکړي امام مالک رحمه الله لوی شخصیت تیر شوی دی څومره لوی شخصیت تیر شوی دی عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سوی دی په مدینه منوره کې دغه عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ بعد د احادیث مبارکه او درس ورکاو او بعض صحابه او تابعین به ورته ناستو او دغه د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ دا حدیث به زده کول کله چې هغه وفات شو نو د هغه جانشین او نائب امام نافع چې مشهور قاری دی هغه جانشین شو د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ او په دغه ځای باندې امام نافع بیا درس ورکاو او کله چې امام نافع وفات شو نو د امام نافع هغه مسند باندې جلوه افروز شو امام مالک رحمه الله او وی تقریبا 2 کاله د قلتا د احادیث درس ورکړی دی او چې اوس دغه سوانح بیانو من وخرانه نورم بیا کوتاه ته او مقصدی خبره نه پاتې کیږي نو امام مالک رحمه الله بعد په مدینه منوره کې د آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر اطهر مبارک سره به درس ورکاو دومره لوی منقبت او دومره لوی عہده او منصب امام مالک رحمه الله ته ملو شي وعلى كل حال امام مالک رحمه الله یو کتاب لیکلی دی موطا امام مالک دا بخاری شریف لا نو ځکه چې بخاری شریف چې چا لیکلی دی محمد بن اسماعیل چې مشهور په بخاری سره دی امام بخاری سره دی هغه خو د امام مالک رحمه الله د شاګردانو شاګردي رستو راغلی دی نو بخاری شریف لا نو امام مالک رحمه الله یو کتاب ولیکو موطا چې په هغه کې د آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک احادیث راغون کړی دي او په مقدس مکه چې اول دغه تمغه ملو شوی دا د اصح الكتب بعد کتاب الله چې د الله کتاب پسې دویم نمبر کتاب دا مرتبه ملو شوی دا په اول ځل باندې نو دا موطا امام مالک ته ملو شوی دا ځکه چې بخاری شریفونه دا بخاری شریف ته دا بیا رسو ته ملو شوی دا چې صح الكتب بعد کتاب الله بعد کتاب الله الباری الصحیح البخاری دا بیا رسو ته ویل شوی دا نو کله چې امام مالک رحمه الله دغه موطا لیکله او سرته او رسوله نو په دغه طرز کې نور خلک هم راوتل او لوی لوی محدثین را پاسېدل او په دغه طرز باندې احادیث لیکل شروع کړل او ار یو دا وی چې زما دی کتاب تم دغه مرتبه میلو شي نو امام مالک رحمه الله له څوک راغلل او ورته وی سه تاسو کتاب ولیکو خدغه شانت خو نور خلک هم لګیا دي او په دې ترتیب باندې نور خلک هم خپل مهنت او کوشش کوي دا کتابونه لیکي امام مالک رحمه الله ورته فرمایل ویل کې دي
او هغه وخت کې امام مالک رحمه الله یو مقوله ویلا هو قلندر هر چه گوید دید گوید. قلندر چې کوم خبرې کوي نو اتخکاری. نو امام مالک رحمه الله ته د خلکو وی چې سبا غویم کتابونه لیکي تام کتاب لیکو ستا کتاب بسو ګوري چې دومره لوی لوی شخصیات نور دی غویم کتاب لیکي. امام مالک رحمه الله او فرمایل مال الله بقیا وای کوم شی چې دا خاص د الله د پاره اب باقی وي دا پدې نه چې ما مهنت کړې ده دا پدې نه چې ما کوشش کړې ده ما روز شپې رونه کړې دي ما پزان باندې لوګي تیری کړې دي ما پزان باندې تند تیری کړې دي. نا مال الله بقیا کوم شی چې الله رب ذوالجلال د پاره وي هغه باقی وي او نور به ختم شي. هم هغه شانت او شولا په هغه وخت کې چې چا کم کتابونه لیکلیو نو په هغه کې یو یا دو پاتې شو او نور ټول داسې غایب شو چې چاته نومونم نه ورځي. او موطا امام مالک چې د امام مالک رحمه الله کتابو د اخلاص نه ډک کتابو الله رب ذوالجلال په تمام عالم کې مشهور. نو حضراتو عمل کول ضروری دی خو هغه عمل چې پکې اخلاص وي هغه الله رب ذوالجلال خوښي. د اخلاص نه ډک عمل الله رب ذوالجلال خوښي کله ګولې نه وي او چې اخلاص پکې نه وي نو کې شپه ورځ انسان لګیا دی په عبادت کې شپه ورځ لګیا دی جهاد کوي شپه ورځ لګیا دی د علم کوي شپه ورځ لګیا دی تبلیغ کوي خو اخلاص نشتا الله رب ذوالجلال دغه عمل نه خوښي.